تاسو سره چې روزانه خبرې کی کنه دا انسان په امن مړ دی، په مینه پای، سندرې اوري، سندرې وایي. نو داسې چل دی بایي چې بیګا تللی وم د فوټبال میچ له نایټ ټورنمنټ و. مهزک سور به ولګو، هلته مو د ملګرو سره د دنیا لیس چپس خوړلي دي او د خوله مې اوس داسې و چې راکنه لکه چې چا له په سپېړو سپېړو والي. نو داسې غونده کې کار دی چې نن مونږ روژه خلاصه کړو نو مونږ به نیمه لار ووهو، نیم مزل به زمونږ والوځي. نو لکه اختر ته به 15 ورځې پاتې شي، دی بیا به له مکې له راغی. دا ورته وګوره دا حالات یې ښه ده مزدورۍ. ټایم ته مې وکتل استادانو له کور نه چوټي کړله، کار یې ختم کړو، مونځ له روان وو. نو زما په خیال باندې بیخي مونځ ته ټایم کم دی، راځئ چې زه مونځ له دې انور خو مو دوی څه داسې خوله وراچولې ده، داسې تپې را پرېښي دي والله قسم دې داسې سورنور دی. ما بهر ټایم مې وریځده نو ځه ما چې تاسو ته راشنې شنې لوچې نه کولې ما له خوب نه راځي. دا بس غرنج کېږي که داسې د لوکاټ یو ګوتی به اوس بیا وشو کېږي او بیا به روان شي، بیا به خفګان نه کوئ. یو هلک راغلی دی زمونږ د کوره غلا کي ځان له لوکاټ شو کوي. زیړ ځان له وشو کوه، شنه مه خوره ګورې مې وړوکې خورایې وو ما ځان له لوکاټ شو کوم مې ورخېږه. اوس لږ شو کومه بل چا له بیا کباړ خانه ده. نن شپې له ګلکار را روان دي، دې کمره کې به پرش اچوي انشاءالله. ما ګوره ټولو تړستله شوي دي، هر سړي ته مې ویلي دي چې څوک کش نه کړي دا بله ګوتې روانه ده. دغه کورونه به عید وشو، اوس پکې څه نشم کولی. ها اوس که څوک وایي چې راولېږم نو خفه کېږئ به نه بهی. اوس راځئ بهی تاسو له به هم چکر درکړم او په خپله به هم چکر ولګوم او بیا به راځو نو بریاني به پخوو ښه انشاءالله. خیر وړه ماشاءالله یوه ګوتی مې ورکړه نو خفه کېږه مه وي سبا به راله نور راوړي. ستاسو لوکاټ ډېر خواږه وي چې دا ولې نه مې یو خو دا ملګري بل دا چې مونږ مینه ناک یو. لوکاټ به ولې هم راوړي، پټرول به هم خپل سوځئ او انتظار به هم کوې. خدای هم وي خو باسه چرګ مې راوړو، چرګ املي مې بریانۍ له راوړو، لوکاټ هر څه مې ورسولو او خپل څیز رانه هېرو قیمت تشې پیسې وګټې. ګورې لا نه یم تللی والله هر څه راسره دغه ټول هر څه پراته دي. اوه کیمره لم بیا به ځم که چرګ 2550 روپۍ کیلو. اوه بریانۍ لپاره به ړومبې پیاز مکمل سره کړئ او په دې پیازو کې بیا چرګ سرو کوئ. ځان سره یاد ساتئ ښه. اوه په دې روژه کې توبه خدای توبه دا اوس د هلکانو مړ کوي. 2 ورسره نور هم وو په دې شوتل کې. یاسر اقبال ته دا یو مړ کړو چې دا خدای خبر شه ورېږه ښه ده درته پوره ښیم 1 منټ صبر وکړه. دغه ماشاءالله بیا وریځ ده اوري او زه ورته بریاني پخوم، تاسو ووینئ چې څنګه بریاني پخوم. نو راځئ بس انشاءالله چې چکن ورته تیارېږي دا خو تیار.
چرګانو ته رالم خوراک اچوم خو د دوو جنګ شوی دی یو دغه د شاته یریږي پټ شوی ټول وینې دی او هغه یو هم ټول وینې کړی دی نو ګوره ټول وینې دی ټول ځان یې وینې کړي دي توبه خدای توبه مړه نه بریاني به یو پیپسي به ورسره سټارټ شه نو بس ځو بریاني ده ورسره ځان له پیپسي راخلو داسې موسم دی که نه چې بس یې احساس کې شو ښه اوس ځان راته وطنویره ماشاءالله 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 غټ غټ ساس کې ښه شاته ګورئ تاسو بیخي علاقه خالي شوه بس ټایم هم لږ دی انشاءالله چې یو ظالم ماحول دی ورچې بجکر 25 منټ دی دومره زور مې پرې واغسته اصل کې مونږ ته لږه د تندې مسله ده که نه نو ټایم پوره دی اذان ته لږ ټایم دی روژه ماتې به کوو ما وې تاسو سره لږ لږ څیزونه شیر کوم خو لکه یو کس راته کمنټس کړي چې دا اکثر خلک د 10 بجې وګوري 11 بجې وګوري نو بیا د انسان حالات خرابېږي نو چې څه پخلی کوو نو خو بس هغه ټایم سره په ولاګ کې راځي خامخا نو انشاءالله په نیکسټ ولاګ کې به ملاویږو